ډېر محترم مسلمانانو، نن درود هجري دا دومره طاقتور درود شریف دی کنه چې د دې مثل نشته، د دې مثال نشته دی. دا درود شریف د هر حاجت د پاره دی، ډېر زیات آسان هم دی او ډېر زیات پاورفل هم دی. آسان فدی چې صلی الله علی حبیب محمد. محترم مسلمانانو، د دومره فیدی دی کنه دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم د امت ته تحفه ورکړې ده، او دا هغه غټ غټ اولیاء کرام، هغه غټ غټ بزرگان د هغوی فرمای چې دی کې الله تعالی د هر حاجت د پاره، د هر تنګۍ د پاره، د هر پریشانۍ د پاره دا شرف دی ته حاصل دی، دا طاقت دی درود شریف ته حاصل دی چې د هغه انسان الله جل شانه هر رنګه حاجت او هر رنګه مصیبت او تکلیف الله جل شانه دغه کوي، ځکه دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود دی او د درود هجري وي. دا د امت د پاره یو بهترینه تحفه پیش کړی شوې ده. نو ستاسو چې کومه مسله وي محترم مسلمانانو، هغه به الله جل شانه ستاسو ان شاء الله پوره کوي، او الله جل شانه به تاسو ته د هر تنګۍ نه لاره وباسي. که د رزق مسله وي، که هغه د مال مسله وي، که هغه د دنیا مسلې وي، که د آخرت مسلې وي، محترمو که د نکاحګانو مسلې وي، دې درود شریف کې الله جل شانه یو زبردست طاقت ګدلی. لہذا دا درود شریف ان شاء الله د خپلو حاجتونو د پاره، د خپلو مسلو د پاره، د خپلو پریشانو د پاره او د خپلو حاجاتو د پاره ان شاء الله خامخا او ضرور به ضرور وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافرو چې بهر ژوند کوي، الله تعالی مو خوشاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. تاسو ډېر زیات اوس کم راځئ زمونږ په ویډیوګانو باندې، بهر که حال هر سړی مصروفه دی، منګه څه نه وایو، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو، پرون هم موږ تاسو ته ختمونه کړي دي. الله تعالی دې قبول او مقبول وګرځولی کړي. محترم مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه ده زمونږه هغه د درود هجري دی. دا د حضر علیه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره تحفه رالیږلې ده. یعنې حضر علیه السلام به تاسو نوم اورېدلی کو، فی جنه د پیغمبر دی، او د پیغمبر علیه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د پاره دا تحفه رالیږلې ده. او دا درود شریف چې دا د ډېرو غټو اولیاء کرامو پسندیده درود شریف دی. د دې درود شریف چې دی محترم مسلمانانو بې شماره فایدې دي. زه به تاسو ته کمه کم یادوم، خو یو صورته غټې غټې فایدې یادوم چې دې فایدو دپاره دا ویلی کېږي. د ټولو نه غټه فایده دا د محترم مسلمانانو چې څوک دا درود شریف وایي، هغه به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص بنده او خاص غلام سازیږي. او څوک چې د پیغمبر خاص غلام سه شي، هغه د الله تعالی په دنیا او آخرت کې لارې اسانوي، د دنیا او د آخرت مسلې ورته الله تعالی ختموي او پریشانۍ ختموي. دویمه دا چې دین او په دنیا په هر څیز کې چې د محترم مسلمانانو تاسو ته به کمی نه وي، په هر حالات کې به تاسو ته سکون وي، که هغه د دولت لاره وي او که د مال لاره وي، الله تعالی به تاسو درکوي. بله دا چې د دې درود شریف د ویلو برکت به دا وي چې تاسو ته به د رزق تنګي الله تعالی ختمه کړي. د رزق تنګي، نور د دنیا څونه تنګي دي تاسو ته، د نکاح، د محبت، د جنگ جګړو، د هر قسم آفات مصیبت، هغه به الله تعالی د درود شریف په برکت ختمه کړي. بل دا د غټه فایده د محترم مسلمانانو چې د دې درود شریف په ویلو سره خاص فضیلت دا دی چې د درود شریف ویلو سره به الله تعالی تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې شرف حاصل کړي. ان شاء الله ډېر زر به تاسو عمرې ته لاړ شئ، ډېر زر به تاسو حج ته لاړ شئ او ډېر برکات په الله تعالی درکړي. بل دا چې څوک درود شریف وایي، الله تعالی لس ګناهونه معاف کوي، لسې درجې بلندوي، لسې نیکۍ دي کړي په یو پیره درود شریف باندې. نور ذکرونو دا فضیلت نشته، الله تعالی به ته ثواب درکوي، لیکن دې کې دا دی چې درجات به دې بلندوي، ګناهونه به دې معاف کېږي. نورې مسې ګوره غټ غټ علما کرامو دا په دې درود شریف باندې هغه خپل ازمیښونه کړي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه، میاں شیر محمد شیخو پوری رحمت الله علیه، اسماعیل شاه رحمت الله علیه، حافظ محمد صدیق رحمت الله علیه، صحیح شو کنه، مفتی امین صاحب رحمت الله علیه. دا درود شریف په هغه په خپل مریدانو ته په تلقین سره ورکول چې دا درود شریف ډېر ذات وایي. نو کوم سړی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي، موږ هسې په دروغجنو ژبو باندې محبت کوو، یقین په الله وکړه
زمونږ د کورونو نن د سنتو جنازې وتلې، زمونږ زنانه په سنتو باندې عمل نه کوي، بې پردې ګرځي، دغه رنګي نوکان یې غټ کړي وي، ډېر قسمه ګناهونه چې دي هغه نن زمونږ مسلمانانو زنانه او نارینه کوي. او سنت خو چاته سنت ښکاري. نو که تاسو خیال کړی وي د جمعې په ورځ باندې کله چې جمعې مونځ وشي 2 رکعاته، نو بس یو غرض سازي هر سړی کور ته منډې وهي. نن مونږه په دروغجنو جواب د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو. سهار له مونږ آخرت ته چې لاړ شو، مونږ به کم مخ ورفېش کوو، مونږ به کم هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کم خپل دغه خو چې رسول الله ما څه کړي دي. موږ نن سنت د هغه ذبح کوو. محترم مسلمانانو، نو سهار له به نبي پاک صلی الله علیه وسلم زموږ نه مخ مبارک اړوي چې تا زما سنت نه دي ادا کړي، زه ستا څنګه شفاعت وکړم. زمونږ د شفاعت صرف دغه یوه ذریعه ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي. لہذا په خپلو ځانونو رحم وکړئ او دا درود شریف تاسو ته په سکرین ښکاري انشاءالله. صلی الله علی حبیب محمد و آله و اصحابه وسلم. دوه درې ټکي ورسره ماسې واکړه، دا په سکرین نه راتله. نو صلی الله علی حبیبه محمد و آله و اصحابه وسلم. دا تاسو چې څومره په کثرت سره، کثرت مطلب دا چې څومره ډېر ویلی شئ، ورځ کې 2000 پیرې 3000 پیرې خود به ستاسو دا ټولې مسلې ختمېږي. تاسو الله نه غواړئ، مخه دعا مه غواړئ چې الله دا چل وکړي او دا کار مې وکړه، دا حاجت مې پوره کړي. بس 2000 پیرې روزانه وایي. تاسو وګورئ چې تاسو باندې الله تعالی څومره رحم کوي او دنیا او آخرت څومره خوشحالۍ او نعمتونه ته الله تعالی درکوي. صحیح شوه. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو دعاګانې کوو، الله تعالی مو خوشحاله